اکثر خلک تپوس کوي دا مسله لږه باریک هم ده او کوشش وکړو چې د آداب په دایره کې دننه دغه مسله زه تاسو ته بیان کم او دا ملګري پې پویم کما او اکثر زمونږ بیانات خو زنانم اوري نو ټول خو نه یادوم خو دا بعضې خلک چې کوم دي نوجوانان هغې دغه انګریزي فلمونه ګوري او بیا زما محترمو هغه ترتیب سره هغې د خپلو بیبیانو نه چې کوم دی هغې خواهش پوره کوي او خپلو بیبیانو ته نږدې کېږي او خپلو بیبیانو سره هم بسترینې کوي او د هغې متعلق ملګري تپوس کوي نو خو زموږ فرض جوړیږي چې موږ د دې نوجوانانو ذهن سازي وکړو او د دې ګناهونو نه دوی منع کړو او په هغې باندې دوی خبردار کړو چې دوی په حرامو کې مبتلا دي. ګورئ زما محترمو چې ښځه خپل شرمګاه چې کم دی خپل خاوند ته په خوله کې یا چې کم دی خاوند خپله شرمګاه خپلې بیبي ته په خوله کې ورکول نو دا خو بیخي بېهوده او ډېر یو پاتې عمل دی چې زما محترمو په پوره بدن کې معزز دی هغه خوله ده چې په دې خوله باندې په دې ژبه باندې انسان د الله نوم اخلي انسان د قرآن مجید تلاوت کوي ذکر اذکار کوي تسبیحات کوي که نو بیا داسې قسمه بېهوده حرکات قسم پر رب العالمین دا حرام دی دا حرام دی په حرامو کې مبتلا بیا به زما محترمو د دې اثرات ستاسو په نسلونو در نسلونو باندې غورځېږي د دې نه ځان منې کوي په دې خبره ورسېد تاسو د یهود او د کفار او د انګریزانو په نقش قدم باندې روانې لیکن دې ته نه ګورئ چې الله سوی د الله رسول سوی شریعت سوی قرآن او حدیث سوی دې اعمالو نه ځانونه منې کوي دا 100% حرام دي که څوک پکې مبتلا توبه ترې وباسئ آینده دپاره زما محترمو داسې قسمه حرکتونو نه ځانونه منې کړي ورنه الله به در باندې لا علاج بیمارین مسلط کی او بیا به دردېږئ کړېږئ او زما عزتمندو زندگی بم خوار و زار بی او الله پاک بم سپیره کی سپیره داسې قسمه حرکتونو نه یعنی د خپلې کوروالا سره شا طرف نه چې کوم دی لکه د لوط علیه السلام د قوم هغه عمل چې کوم د هلکانو سره کوي زما عزتمندو په دې سره موږ د الله عذابون له دعوت ورکو د الله قهر او غضب له موږ دعوت ورکو نو که څوک پکې مبتلا درخواست کوم د دې عملونو نه ځان منې کوي انشاءالله العزیز وګورئ ښایسته ښایسته بچي به درله الله درکړي انشاءالله په ژوند کې به سکون خوشحالي او زما عزتمندو ډېر برکتونه الله پاک راولي